اسرائیل د مسجد اقصی نه د صلاح الدین ایوبي 800 کاله مخکې لګولې شوې تعلیم ماتې کړې او هغې ته دننه ورغلل او د 57 اسلامي ملکونو مشران یې تماشې ته ناست وو. د دې نه د 57 اسلامي ملکونو چې ځان سره نیوکلیر پاور او اټومي هتیار هم لري د شرم غټه خبره څه ده چې د اسرائیل طرف نه په فلسطین او مسجد اقصی باندې قبضه وشوه او د هغې نه مسلمانان راوښکل او د جمعې مونځ ته یې هم پرې نه ښودل او دغلته به اوس دوی خپل هیکل سلیماني جوړوي. د هیکل سلیماني نبی مطلب دا دی چې دلته موږ هیکل سلیماني جوړ کړو. د دې عقیده او باور دا لري چې دې نه پس به زموږ په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې یو سوپر پاور طاقت جوړ شي او چې کوم هیوادونه موږ په رسمیت باندې نه مني بیا به هغوی هم مجبور شي او موږ به ومني او په هغوی باندې موږ ځان په خپل زور باندې ومنو. دا د دوی عقیده او باور لري. الله تعالی دې د فلسطین او د مسجد اقصی حفاظت په خپل باندې وکړي ځکه چې د 57 اسلامي ملکونو مشرانو سره د نیوکلیر پاور او د لوی فوجونو لاسه بنګړي اچولې دي او کالي اچولې دي او هیڅ قسمه چې کوم دی همت او حوصله پکې نشته چې د خپل قبل اول د بیت المقدس فلسطین چې کوم دی حفاظت وکړي. ډېر زیاته